الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج صدق الله مولانا العظيم سورة قاف شروع کو نو قاف داوم دغه مقطعات قرآنیو نه دی چې دې معنا صرف الله ته معلومه ده دا راواغسته شو دی صورت ته بتوري نوم کې خودش سوره قاف او مکی دی د هجرت رسول الله نه مخکې نازل شوه دی او اساسی موضوعات مکه د مکی سورتونو دي چې توحید د باری تعالی او صداقت د رسول الله صداقت القرآن او دارنګي اثبات د اسباع بعد الموت یعنی د مرګ نه وروسته بیا دوباره ژوند بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې به اندازې مهربان زیات مهربان دی قاف الله مو واقف دی په معنا د حرف باندې دار مقطعات قرآنیو نه دی د قبیلی د متشابهات نه دی ادي حقيقي معنا سوا د الله نه بل چاته نه معلومه او چیلنج پرې کې کفار ته خپل ځای پروت دی والقرآن المجید قسم دی په قرآن مجید باندې قسم دی په قرآن بزرگار باندې بل عجبو دا خبر پریدا عجبو ان جاءهم منذر منهم تعجب کای دا خلق چراشدی تا يرون کې دوینا وقال الكافرون وای کافران هذا شیء عجیب دا یو شی ډیر ناشنا دی انسان او بشر پیغمبر ساز شو دې پر عقل دي شي چې د کانی نه خدای سازي دی شي خو د انسان نه پیغمبر نشي سازي دی ایذا متنا وکنا ترابا آیا وخت شو مونږ مړو او شو مونږه خاورې ذالک رجع بعید دا به واپس ډیر لري دا ډیر لري دا عقل نم لري دا چې خاورې ری شو مو به دوباره ژوند کیږو الله وایي قد علمنا ما تنقص الارض منهما پویګو منګه پاګې چې کمای د وجودونو د خلکو نازمکا منهم د وجودونو د دوینا قد علمنا یقینا منګه واقف یو ما تنقص الارض هغه چې کمای زمکا او خوري زمکا منهم د وجودونو د مړونه هغه منګه هغه مرته معلوم دي او عندنا کتاب حفیظ زمون پر ځبان یو کتاب حفاظت کوون کې دا هر سره بل کذبوا بالحق دا خبر پریدا دوی نسبت دروغ کړي د حق تعالی ما جاوم کله چې راغلي دوی ته په هم کې امر مریض دی په یو کار مختلف کې مریض دې توای چې هغه مختلط یو ګډ وړي نو دوی په یو کار مختلط کړي یو ګډ کړي دا څه په خدای راغلي کله قرآن ته سحر وای کله ورته جادو وای او کله ورته چې کم دینو ابترا وای او کله ورته کذب وای پیغمبر خدا ته کله لیونی وای او کله ورته چې کم نه مفتری وای او کله یو نوم او کله بل نوم اپلم ينظروا وای نه ګوري دوی له سماي اسمان ته فوقهم پورته پزانونو کای په بنینا څنګه ساس کړي د منګه دی لرا وزیناها څنګه ډولې کړي موږ دی لرا او مالها من فروج نشته دې لپاره څه چاو دی او چونا والارض مددناها وزمکا خور کړي د منګه دی لرا والقینا فيها رواسیا اچوري دی وری کې منګه کلک لغورونا وامبتنا فيها من كل زوج بهيج او رازرون کړي منګه پر زمکا کې د هرې جوړې تازه نه بهيج په معنا تازه باندې راځي تبصرتن و ذکر لكل عبد منیب دا قرآن تبصرتن دا یو تبصره دا خبری دلی دلو دی سړی دا
لیدل ورکول دي د حق طرف ته و ذکر او پنو نصیحت د هر بندا د پاره چې راځي کیدونکې الله تا ونزلنا من السماء ماء مبارکا را کوزو مونږ را اسمان نو بو د خیر ډکه فانبتنا به جنات وحب الحسوید فزرغنو مونږه پرې باندې باغونو لرا او غدانې د فصل لو کړی شوی والنخل باسقات او زرغنو پرې باندې مونږه کجوري لرا باسقات لوړې لها طلع النزی چې راګې لپاره خوشي دي نرم وږي دي مزیدار رزقا للعباد دا خوراکی دي لپاره د بندګانو واحیینا به بلدة میتا ژوندی کو موږ پر یو باندې یو خار مړ لرای هغه خار چې سوکړې والی وي کذالک الخروج یو خبر نه بل تلاړو کم رب چې مړ زمکه ژوندی کی داګې نه شینکی رو باسي اقرب بر دې زمکه نه تاسو مرو باسي کذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود نسبت درو کړو مخکې دی قریشانو نه قوم د نوح علیہ السلام نوح تا او اصحاب الرس شعیب خاوندانو د کوی شعیب تا او ثمود صالحا وعاد هودا وفرعون موسى واخوان لوطا واصحاب الايكه شعيبا وقوم التبع او دارنګي قوم د توبه خلاف کړو کلن کذب الرسل هر یو د دینا نسبت درو کړو پیغمبرانو ته وحق وعید نو لازم شول په باندې ډانټ نو زور نه زمنګا اپاینا بالخلق الاول ایستل شی ومنګا په اول ځل پیدا کولو چې دوی وای دوباره نشي پیدا کولې نو پر اول ځل موږ ستړي شو بل هم فی لبس من خلق جدید بلکې دي دا کفار په لبس په یو التباس او اشتباه کې او په یو خلق کې من خلق جدید د پیدائش نوینا ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه یقینا پیدا کړی منګه انسان او پویګو منګه چې وسوسه کوي پاګې باندې نفس د انسان پړې کې چې دنه ستاویږي موږ داګه نه خبريو ونحن اقرب الیه من حبل الورید او منګه نزدیو د انسان ته دا هغه شارګنا حبل الورید هغه شارګ توای چې د انسان د روح پای کې چلیږي اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد آگا وخا چې ملاویږي دو ملاویدون کې د خي طرف نه او د ګس طرف نه ناستو دغه اکتفا ده عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد آگا دو ملاویدون کې فرشتي د خي طرف او ګس طرف نه ناسته چې په خي غواني آگا نیکی لیکون کې او په ګس باندې بدی لیکون کې ما يلفظ من قول نقر زيد انسان یو وینا لرا ما يلفظ اللفظ الرمي في اللغه ما يلفظ من قول نقر زيد انسان یو خبر لخلینا الا لديه رقيب عتيد مگری پنځ انسان باندې رقيب یو محافظ یو نگهبان عتيد تیز وجاء سكرة الموت بالحق رالی اگر سختی د مرگ پرشتیا بانی ذالک ما کنت منه تحید دا چی دی دا هغه دی چې وی تر دینا تختیدلی الګ پلانی ډاکټر مطلب کاری او پلانی د سو استعمال غوړې پلانی غواړي او دا خلی ته چې کوم دی کورې واچوا او دا لاسونو ته چې کوم دی کسوړې واچوا او جورابې واچوا او دا چې چرته ما چې کوم دی دغه دا چرته چنجي می په سپېمو کوي نه ذالک ما كنت منه تحید فرشتي ورتوای دا غشي او چې ته دینه تختیدلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات کیږي بخاری داګي د وفات خبره کوي مخ ته لوخه پروت ته پای کې وبدي دا لاسونه په دې لوخي کې کیدي او به په مخ مبارک راکاږي په مخ مبارک باندې راکاږي اللهم اے زما ربا ان للموت لسکرات یقینا د مرګ د پاره خډیر سختي دي مرګ خډیر سخت شه دي ونفخ فی الصور پوک په ور شي پښپېلې کې ذالک یوم الوعید دا ورځ د ډانټنی او زورنی
وجات کل نفس معها سائق و شهید را بشي هر یو تن زنانه یو کناری نوی معها سائق د سربا یو شړون کې وی و شهید او یو بغوای په د باندې بعض علما وی یو پرشته به ور سره یغي روان کړي او شهید بر د تند د نه دا لاسونه خپل ور سره خپل روان دي غوای د پاره او دام دا چې دا یو پرشته دا با دی با روان کړي او بلی پرشته سره به عمل نه او پهلونه یې به ورساګستی لقد كنت في غفلة من هذا یقین و انسان ته پنا خبرې کړې دینا وکشفنا عنك غطاءك من لرکو استانا استاګ پردې لرا د دنیا غ پردا او د دنیا چهل پهل پرده چې لګېدلې وا اده نمنګ لر کړه په بصرک اليوم حديد پس نظر ستانن ډېر تیز دی دلته ګوره منګه په چشمو کې لیدل کو او قسمه قسم د لري لپاره بیل ساده او نږدې لپاره بیل ساده په قیامت کې بهر سړی دومره تیز نظر به شي چې دا خپل کتاب بدلل زین لولي او دلته من کې تعلیم یافته مشته او غیر تعلیم یافته مشته هلته به ټول تعلیم یافته خپل کتاب په خپل هر سړی لولي قال کرینوه بوی مرګره ددم مرګری چې پرشته مراد شي نو بو یغه پرشته هاذا مال دیعتید دا هغه دی چې دې دا هاذا عتید مال دیا دا هغه دی چې پنځ زما باندې تیار او تکړه او تیار دی الله ورته وی القیا فی جهنم کل کفار عنید اے پرشتو وګرځوي دواړه وګرځوي په جهنم کې هر لوی کافر او لوی مخالف د حق عنید هغه چاته وی چې حق پی جنیونی منی منع الخیر چې ډیر من کوونکې او خیر لرا قرآن به بنداو د نیکی کارونه به بندول د حق مخه به نیولا معتدی مریب زیته کوونکې دی په لوی شک کې پروت دی الذي یغا معتدی مریب جعل مع الله الها آخر چې ګرځولې د الله سره بل خدای فالقیاه فی العذاب الشدید پس واچوي دلرا پاغه عذاب سخت کې قال کرینه وای به مرګره د ربنا دا بل کرین دی او به یغه مرګره د ان شیطان مرګره به وای ربنا ما اتغیتو رب ما دې نو دوکا کړي نو راولي ولکن کان فی ظلال بعید لیکن نو دې په خطا لري کې د حق نه په خپل باندې دی بلا جګړه شروع کې د الله دربار کې الله ور چپ شي قال لا تختصموا لدیا او ورته الله جګړې مکوې زما په دربار کې وقت قدمت علیکم بالوعید یقینا ما وړاندې کړی و دنیا کې تاسو ډانټ نو زورنا پیغمبرانو علیهم السلام زبانی ما يبدل القول لدیا نه بدلیږي وینا زما په نسبانه و ما نبذ الله من للعبید او نزیات کون کې هم په بندګانو باندې یوم نقول لجهنم هل امتلات یا غور زیاده کوي چوب وایو الله وي من جهنم ته ډک شوي الله با جهنم ته ورولی او جهنم به وای الله نور بیا با چې خوندونی کی نو الله بخپلا قدم مبارک راوالی څنګه الله د شان سره لایق دی او پرې جهنم به کی دي دا جهنم واسه چونکار به شروع کی او دا باز حصے عبادت سور نزدې شي راتنګ بشي وتقول هل من مزید او شیطان یا الله نور شتا جهنم نور شتا نو حدیث کې راځي الله رب العزت چې په قدم کې دي نو دی وای قط بس ډک بشي وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد اور نزدو بکړی شي جنت پرهیزګارو کامل مؤمنانو ته نه به لري د دوینا اور ته وای هاذا ما توعدون لكل اواب حفيظ دا هغه شی وګه جنتو چې وعده کې د شتا سره د پاره د هر هغه انسان چې بار واپس کیږي الله تا او محافظ وي د حدود د الله من خشی الرحمن بالغیب سوک چې یریږي د مهربان بادشاہ نه په نالیدلو سره وجا بقلب منیب او راتلو کی پړه مایل باندې الله تا وای ورته ادخلوها بسلام دن شهید سلامون سره جنتا ذالک یوم الخلود دا ورځ د همیشه اوسېدلو لهم ما یشاءون ایبدی د پارا
ما یشاؤون فیها هغه چې دوی غواړي په جنت کې ولدینا مزید او شته زموږ سره دینا علاوه ما د مزید باره کې احادیثو کې راغلي دي چې جنتیان د جنت په خوند کې ورننوځي نو الله به ورته آواز وکړي او جنتیانو ادې نه در باندې مزید مهرباني نه کوم هغې ویل تا زموږ مخونه سپین کړي نه دي د اور نه دې بچ کړي نه یو د قیامت د شرمندګۍ نه دې بچ کړي نه یو نور به راسه څه کوې نو الله به ورته ځان وښیي د جنت هر شی به تېر شي او ټول به الله رب العزت ته متوجه شي او حدیث کې راځي بیا به الله پناه شي او د الله د مخ هغه چمکونه او هغه برکتونه په جنتیانو باندې به پاتې شي دا مزید معنا ده یعنی دیدار الهی وکما اهلکنا قبلهم من قرنین ډیر هلاک کړي منګه مخکې د قریشانو نه د اوسېدونکو د زمانو نه هم اشد منهم چې دغه مخکنی خلک ډیر زیات کلک د دې قریشو نه بدشن د حملې په لحاظ سره فنقبوا فی البلاد ننوتي پرې ښارونو کې چکرې پکې وهلې وي هل من محیص اشتری بچاو ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او یقینا پدې کې یو لوی پندې دا چا لپاره چې دا غر پاره زړه او القسم یا واچي یو کې دی غوږ لرا او هو شهید او وی دی حاضر القلب دې وجنه سبق لپاره دا خبره ضروری ده علم لپاره چې تو استاد تناسن حاضر القلب به غوري پدې کې چرته دی واکه تا نور سوچونه جنگول به استاد په خبرونه پوي لقد خلقنا السماوات والارض یقینا پیدا کړی موږ اسمانونو زمکه او ما بینهما څه دوړ په منځ کې په ستة ایام په پوره کېدلو د شپږو ورځو کې او ما مسنا من لغوب نه دی رسېدلی موږ تاسو درماندګي ادړستړی والی چې ورته وایي پرون موږ دا فرق کړی فاصبر علی ما یقولون پس صبر کوي په هغې چې دا مشرکان وایي وسبح بحمد ربک پاکي بیانوه په وصف سره ثنا د خپل رب سره قبل طلوع الشمس په خوا د خطو نور نه سار مونځه و قبل الغروب او په خوا د پرېوتو د نور نه د مازدیګر مونځه ومن اللیل او د شپې نه فسبحو پاکي بیانوه د الله د بیانوه د الله بیا د معنا د ماښام او د ماسپښین مونځه و ادبار السجود او رستو په سجدو پسې د سار مونځ هم کوه اگر چې مخکې ورته اشاره وشوه واستمع یوم ینادي المنادي واستمع یوم واورت هغه ورځ واستمع یوم غوږ کېږده هغه ورځې ته ینادي المنادي چې اواز به کوي اواز کوونکی من مکان قریب د ځای نږدونه دا شام علاقه چې کومه ده دا به محشر مرکز به دالتی او دا اسمان ته په ټولو ځمکو کې نږدې ځمکه ده مفسرین وایي یوم یسمعون الصیحة بالحق هغه ورځ چې اوري به دا خلک اواز په رښتیا سره ذلک یوم الخروج دا د ورځ د راوتو د قبرونو نه انا نحن نحیي ونمیت یقینا منګه چې کوم دی نو ژوندي کول او مړه کول کوو الینا المصیر خالص موږ ته د ټولو واپسې ده یوم تشقق الارض عنهم سرا هغه ورځ چې شلیږي به ځمکه د دوی نه په جلتۍ باندې دا زمکه به تې وشلیږي او دوی به راوځي ذلک حشر علینا یسیر دا دی راجمع کول په موږ باندې آسان نحن عالم بما یقولون موږ پوهېږو الله وایي په هغې باندې چې دا مشرکانې وایي وما انت علیهم بجبار نه یې ته په دوی باندې زورور چې په زور پې خبره ومنې فذکر بالقرآن من یخاف وعید پن ورکه په قرآن باندې هغه چا ته چې یېرېږي د ډانټنې نه